جاء فی امرکی بیدکی امرکی بیدکی چاته ویاله ښځې ته دې داسې وویله چې امرکی بیدکی چې اختیار ستا په لاس کې دی دا دې ته ویلی کېږي ښځه درته ډېره محبوبه شوله نو ورته وویله چې یاره ستا اختیار تا سره دی که ما سره پاتې کېږي او که ما نه ځان ازادې نو دا اختیار تا سره دی نو اوس ښځې ځان وویله چې ما ځان آزاد که ستا نه نو اوس دا په دریو طلاقو باندې هغه وایي ما ځان طلاق که درې واړه طلاقه مې د نه واخیستل نو که نه دې سره د دوو اختیار دی که د دې سره د یو اختیار شو چې تا ورته صرف داسې ویله چې امرکی بیدکی تا له مې اختیار درکړه نو په دې کې دا دلته مسله دا ده چې کله یو سړي داسې ښځې ته وویله چې امرکی بیدکی نو که ښځې ورته وویله چې بس ته مې مختاره کړی زه طلاق ناخلم نو په دې باندې اتفاق او اجماع ده چې دا ښځه چې طلاق وانخلي او همدلته د دې خاوند مختاره کی نو دا طلاق نه دی په اتفاق سره او که دا ښځه ځان مختاره کی چې ما ځان مختاره که ستا نه اختارت نفسها ځان مې آزاد که نو دا اوس طلاق دی خو په دې کې اختلاف دی چې دا څو طلاقه دي حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمورتا حماد ابن زید وی ما ایوب ته وویله چې تا ته معلوم دی یو کس چې دی خبره کی چې څوک ښځې ته ووایي چې امرکی بیدکی په دې کې تا ته داسې څوک معلوم دی چې دا یې ویلي چې انها ثلاثن دا د دریو طلاقو اختیار دی ښځې ته ورکړی شو او که دا ښځه ځان په دریو طلاقو طلاقوي نو طلاقولی شي په دې لفظ د خاوند کې چې امرکی بیدکی کې دته اختیار د دریو طلاقو ورکړی شوی دی که هغه درې طلاق اخلي که دوه اخلي که یو اخلي هغې ته اختیار دی داسې څوک درته معلوم دی چې داسې قول یې کړی الا الحسن مگر صرف د حسن بصري قول خو شته خو د دې نه علاوه بل څوک درته داسې معلوم دی نو هغه ویله چې لا الا الحسن ما ته بل څوک نه دی معلوم مگر صرف او صرف حسن راته معلوم دی بیرته ویله ثم قال اللهم غفرا معنا دا د اغفر غفرا یا الله ما ته بخنه وکړي یعنی معنا د دې دا ده چې د ایوب د پاره داسې پکارو چې په جواب کې ویلي وي د دغه حماد ابن زید په جواب کې چې لا الا الحسن وفيه حديث مرفوع داسې ویلي وي لیکن اوله کې د حدیث مرفوع نه غافله شو ورته رعایت نه شو نو بیا چې ورته رعایت شو نو سمدستي استغفار وغوښته فاستغفر وقال اللهم غفرا نو ما ته بخنه وکي ما ته په دې باب کې حدیث هم را رسیدلی دی
الا ما حدثني قتاده مگر هغه چې ما ته حدیث بیان کړی دی قتاده عن کثیر مولا بني سمورا عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث چې هغه دا ویلي دی نبی علیہ السلام چې څوک ښځه ځان غوره کی چې اخترتن ښځه وی نفسي ما ځان مختاره کړ نو فهي ثلاث دا 3 طلاق دي نو دی حدیث کې دا راغلی دی د نبی علیہ السلام نه دا ایوب ویله بیا ایوب ویله فلقیت کثیرا مولا بني سموره سره فسألته ما د اغنا پختنه وکړله ځکه د قتاده دا روایت د کثیر نه بیانو نو چې زه د کثیر سره مخ شوم ما د کثیر نه پختنه وکړله چې تا نه داسې حدیث قتاده بیان کړی دی ما ته را رسولی دی نو فلم یعرفه هغه دا حدیث ونه پیژنده ویل چې ما خو نه دی ویلی فرجعت الى قتاده نو زه بیرته واپس شوم قتاده ته فاخبرته نو هغه مې خبر که فقال قتاده ویله نسیه ماته ویلیو خو هغه نه هیر شوی دی اوس دا یو مسله ده د اصول الحدیث نه چې یو راوي د خپل روایت نه انکار وکړي نو علما وایي که دا انکار یې په طریقې د جزم سره وکړي چې ما قطعا ویلي نه دي نو دا په دې حدیث کې یو علت قادحه دی چې ضعف د حدیث پیدا کوي او که په جزم سره یې ونه کړه نو دا بیا علت قادحه نه دی حدیث قابل د استدلال دی که هغه وایي چې ما ته پته نشته چې ما ویلي ما نه هیر دي داسې جزم سره ونه وایي او که جزم سره یې ویله نو دا بیا علت قادحه دی نو دی حدیث کې دلته د ترمذي دا حدیث چې دی چې کثیر چې دی هغه لم یعرف هو نو دی کې جزم نه دی راغلی د جزم په طریقې سره انکار نه دی راغلی نو دا حدیث معنا دا ده چې قابل د استدلال دی البته په دې حدیث کې په ابو داود کې داسې راځي چې زه له کثیر سره مخ شوم فسألته ما تی پختنه وکړه نو هغه ویله ما حدثت به قطو ما دا حدیث د سره بیان کړی نه دی نو هغه الفاظو نه معلومیږي چې هغې انکار وکړه کثیر د بیان د دې روایت نه په طریقې د جزم سره نو بیا دا علت قادحه دی په دغه حدیث مرفوعه کې چې هغې انکار کړی دی قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت دغه حدیث د قتاده و امام بخاری نه پوښتنه وکړه فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا په دغه روایت سره وانما هو عن ابي هريره موقوف خدا روایت د ابو هريره نه موقوف راغلی دی او دا حدیث امام بخاری ونه ویل چې دا غني مرفوع دی ابو هريره ویل چې دا د ابو هريره نه موقوف روایت دی چې دا 3 طلاق دی او دا حدیث مرفوع صحیح نه دی وکانا علی بن نصر حافظا صاحب حدیث غرض د امام ترمذی رحمه الله دا دی چې دا حدیث علی ابن نصر چې روایت کړی دی مرفوع نو علی ابن نصر دا حافظ دی ثقه دی نو زیادت الثقه مقبولتون زیادت د ثقه مقبول لی نو معنا دا حدیث کې دا زیادت د رفع چې راغلی دی او مرفوع نقل کړی دی دا مقبول دی او دا حدیث مرفوعا صحیح دی غرض د امام ترمذی دا دی
اوس دا یوه مسله شوله په دې کې د فقهاو سرای ده چې امرو کې بیدکي وویله نو که ښځه ځان مختاره کړي دا په دریو طلاقو سره طلاقېدی شي که نه دې ته د یو طلاق اختیار دی یا د دوو طلاقو اختیار دی یا د رجعي طلاق اختیار دی که د باین طلاق اختیار دی. صاحبانو دا طلاقونه چې دي دا طلاقونو اصطلاح درې قسمه طلاق دي. یو ته طلاق مغلظ وی هغه طلاق دی چې د هغه د اول خاوند دپاره د دې ښځې نکاح جایزه نه ده د اول خاوند سره تر څو پورې چې تنکح زوجا غیره بل خاوند یې په نکاح نه اغستی او هغې طلاقه کړي نه وي دې ته طلاق مغلظ وای. دا طلاق مغلظ حاصلیږي په دریو طلاقو سره اتفاقا درې طلاق هغه صورت کې چې په جدا جدا طهر کې ورکړي په جدا جدا طهرونو کې ورکړي که په مسلسل طهرونو کې نه ورکړي خو چې دې طهر کې یو ورکړي بیا وروسته 2 کاله پس په بل طهر کې ورکړی 4 کاله پس یې بل ورکه په بل طهر کې هم 3 پوره شو او که په یو ځل باندې ولا 3 داسې ورکړي په غیر د رجوع نه چې دې طهر کې ورکړی یو طلاق بیا راتلونکي طهر کې بل ورکړی بیا راتلونکي هم دا طریقه هم صحیح ده دا ټول او کدام د جمهور علماو په نسبت باندې چې په یو طهر کې په یو الفاظ ولا طلاق ثلاثه ورکړي نو دا هغوی په نزد د جمهور په نزد دا طلاق مغلظ شو. په دې صورتونو کې یو ته وایي طلاق رجعي. طلاق رجعي وایي دې ته چې یو طلاق له ورکړي ښځې له او دې باندې چې تر څو پورې عدت د دې ښځې نه تیر شوی نو په دې کې ستا ته خاوند ته اختیار د رجوع دی چې بیرته رجوع کولی شي چې ښځې ته بیرته رجوع ما تا ته رجوع وکړله رجعتو کې یا لاس ماس وروړي یا بل څه وروړي شپه تېره کړي اوس نو دا دته اختیار د دې طلاق یو طلاق یې ورکړي دي یا 2 طلاق یې ورکړي دي خو عدت نه دی تیر شوی نو په دې کې دې ته طلاق رجعي وایي دې ته حق د رجوع حاصل دی چې دا خاوند په غیر د خوښې د ښځې نه د ښځې د نه پوښتنې نه غیر دا ورته رجوع کولی شي. یو دی طلاق باین. طلاق باین دې ته وایي چې ښځې له یو طلاق ورکړي یا 2 طلاق ورکړي او بیا یې پرېږدي تر دې پورې چې عدت یې تیر شي د هغې باندې 3 حیضه تیر شي عدت یې تیر شي اوس دا ښځه ستا نه باینه شوله. د باینې ښځې طلاق باین چې دي د هغې حکم دا دی چې هغه نکاح جدیدي مهر جدید دې ته حاجت لري که د دغه ښځې او د خاوند بیا خوښه یي چې نکاح وکړي نو بیا به بله نکاح تړي زړه نکاح د هغې ټول مسایل ختم شو نوی مهر به ټاکي هغې کې سړي ته اختیار نشته چې زه دې په نکاح لم مګر ښځه به خامخا ما په نکاح لي که تی په نکاح لي او ښځه بل څوک په نکاح لي نو ښځې ته اختیار دی ځکه هغه تا نه جدا شوې ده ستا او د هغې نکاح ختمه شوې ده که ښځه او د هغې ولین تا له په بله نکاح باندې دا خپله لور درکوي خور درکوي په نکاح لکه اول سر نه چې څنګه مخکینی نکاح وه هغسې تا له اوس درکوي نو درکولی شي یعنې بل خاوند ته پکې حاجت نشته دی چې تنکح زوجا غیره نو دې ته ویلی کېږي طلاق باینه. اوس په دې الفاظو کې د فقهاو اختلاف دی چې امرو کې بیدې کې ښځې ته وویله ډېر خوږ شولې دې ښځې ته او ځان درته داسې ښه شیونه دې وله راوړل او ځان درته داسې شینې مینې ښکاره شي چې دې ښځې خو به زه خوښ یم او زما نه غیر بیا بل څوک خوښ نه یي نو ورته ودې ویله چې تا ته اختیار دی که ما سره وخت نه تېرې او ځان طلاقې نو تا ته اختیار ما در وسپاره نو ښځه د دې سات په ارمان و درته ویې ویله چې اخترت نفسي ما ځان مختاره که
نو ته اوس هسې یخ پخ کېناستې. نو اوس دا ښځه چې تا لاړله مولا له او قاضي له، نو ښځې ته یې وویله چې تا خو ویلي دي چې اخترتو نفسي، خو تا ځان په څو طلاقو طلاق کړی دی؟ که د هغې ویله 3، نو لکه مخکې روایت کې چې رال حسن بصري وایي 3 صحیح دي، بس ښځه مغلظه شوه. او که هغې ویله چې 1 طلاق، نو 1 صحیح شو، که 2 طلاقو باندې. اوس د نورو فقهاو رایګانې پکې څه دي په دې الفاظو کې چې ښځې وایي چې ما 3 اراده کړې ده، 3 اراده د هغې صحیح ده که نه صحیح کېږي. نو فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم وغیرهم کې چې د هغې نه عمر ابن الخطاب دی، عبدالله ابن مسعود دی، هغوی وایي چې هي واحدتون، دا اختیار چې تا ښځې له ورکړی دی نو دا 1 طلاق دی، 1 طلاق واقع شو. خو دلته امام ترمذي د دوی مسلک نه دی واقع کړی چې دا 1 طلاق طلاق باین واقع شلو که طلاق رجعي واقع شو. د زید ابن ثابت په نسب باندې په موطأ امام محمد کې راځي چې د هغه رای دا ده چې 1 طلاق واقع کېږي، خو طلاق رجعي. وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، دا د دوی رای ده چې 1 طلاق واقع کېږي. خو دلته دا معلوم تفصیل نه دی راغلی، بیان نه دی راغلی چې دا 1 طلاق چې واقع کېږي دا طلاق باین واقع کېږي که طلاق رجعي. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. زید ابن ثابت او د عثمان ابن عفان رضی الله عنه نه، دا زید ابن ثابت نه 2 روایت دي. یو خو مونږ وویله چې هغه چې هغه وایي دا 1 طلاق رجعي دي. دویم روایت دا دی د عثمان ابن عفان او د زید ابن ثابت نه چې القضاء ما قضت، فیصله هغه ده چې کومه فیصله دا ښځه وکړي. معنا دا ده چې نیت د ښځې لره به ښځې چې څه فیصله وکړله نو ښځې خبره به منلی کېږي. که هغه ووایي چې 3 طلاقو باندې ما ځان طلاق کړی دی په دې کې چې اخترتو نفسي، نو 3 شو. که ویل چې باینه باندې مې ځان طلاق کړی دی، باینه شوه. که ویل چې رجعي باندې مې کړې ده، نو ځکه امر چې دی مفوض دی د ښځې ته، نو فیصله به فیصله د ښځې. وقال ابن عمر او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وی اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها، د ښځې ځان طلاق په 3 طلاق سره، وانکر الزوج او سړی وی چې ما خو له اختیار ورکړی خو د 3 خو مې نه دی ورکړی. وقال او دا سړی ووی لم اجعل امرها بيدها الا في واحده، ما خو اختیار ولده ورکړی خو د 1 طلاق. نو په دې صورت کې عبدالله ابن عمر وی استحلف الزوج، طلب د قسم به وشي د خاوند نه، وکان القول قوله مع يمينه، او قول به قول د دې خاوند دی چې د څو اراده کړې وه په دې کې چې امرو کې بیدی کې. وذهب سفیان واهل الكوفه الى قول عمر، او سفیان او اهل کوفی والو ذهاب کړی دی قول د عمر رضی الله عنه ته چې هي واحدتون، چې دا 1 دی. قو عبد الله او د عبدالله ابن مسعود دغه قول د 2 1 دی. و اما مالک ابن انس او مالک ابن انس وی چې القضاء ما قضت، فیصله باغی لکه څنګه رای چې د عثمان ابن عفان او د زید ابن ثابت ته. دغه قول د مالک ابن انس سره اتفاق کړی د امام احمد حنبل رحمه الله او اسحاق ابن راهویه چې دی هغه عمل کړی دی په قول د
عبد الله ابن عمر رضی الله عنه باندې قول د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا و چې قول به قول د خاوند دی خو سره د طلب د حلف نه د قسم نه د قسم سره سره د یمین سره سره به قول د خاوند معتبري نو دا په دې کې د فقهاو رایګانې وي باب ما جاء فی الخيار خيار لکه مخکې چې منګه څنګه وویله چې ښځو له اختیار ورکړي ماغه مخکې په شانته باب او دا باب یو دی خيار ښځو له دې اختیار ورکړه لکه په قرآن کریم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خيار ورکړه خپلو ښځو ته او بیا یې ورته ویل فتعالین امتعکن واسرحکن داسې اختیار د ښځې له ورکړه نو په دې اختیار ورکولو سره نفسي اختیار ورکولو سره چې تا مخیره کړله دا ښځه نو په دې سره یو طلاق واقع شو که طلاق واقع نشولو نو په دې کې دا بعضې علماو دې ته ذهاب کړی دی چې مطلق په خيار سره یو طلاق واقع شو اگر چې دا مذهب مرجوح دی مذهب راجح په دې باب کې دا دی چې کله ته خيار ورکې ښځې له او ښځه خيار خاوند غوره کړي په خيار کې نو دې باندې طلاق نه واقع کیږي دا غوره مذهب دی دا د جمهور علماو مذهب دی چې دا لکه حافظ ابن حجر رحمه الله موي چې لا یکون طلاقا دا مطلق اختیار چې دی دا طلاق نه واقع کیږي باب ما جاء فی الخيار اختیار ورکول ښځې ته حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه روايت کې بل روایت کې راځي خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار ورک خپل خود ته فاخترناه منګ رسول الله مختار ک افکانا طلاقا دته استفهامی انکاری ویل کیږي معنی لم یکن طلاقا لانهن اخترن النبي صلی الله علیه وسلم دا قول د جمهور دی او د حدیث نه صراحتا معلومیږي چې خيار د سړی ښځې ته چې کله ښځه سړی مختاره کړي بیرته چې ته ما مختاره کړي او ځان مختاره نه کړي نو دا طلاق نه دی دا حدیث صریح دی په دې باب کې حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الزحى عن مسروق عن عائشة بمثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن متفق عليه رواية دي واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود لك مخکې چې څنګه ویلي چې انهما قالا دا دواړه داسې وایي چې ان اختارت نفسها اوس دلته تصریح کړې ده چې که دې ښځو ځان مختاره که نو تاوله اختیار ورکړی او ښځو ځان مختاره که نو د عبدالله بن مسعود او د عمر رضی الله عنه رای دا وه چې دا یو طلاق دی خو کوم طلاق دی باینه وروي عنهما انه قال ايضا او د دې نه دویم روایت داسې راغلی دی چې دا واحد روایت دی خو طلاق رجعي دی یملک الرجع او وین اختارت زوجها او که مختار که خپل خاون نو فلا شیء د علی رضی الله عنه نه داسې راغلی دی چې ان اختارت نفسها فواحده بائنه که ځان مختار که نو یو طلاق دی بائن او که خاون دی مختار که نو بیا یو طلاق دی خو رجعي دا د علی رضی الله عنه رای ده پکې وقال زيد بن ثابت ان اختارت زوجها فواحده
زید ابن ثابت به داسې ویل که خاوند یې مختاره که نو یو طلاق دی بیا هم طلاق حسابېږي به طلاق رجعي او وین اختارت نفسها او که وایي چې ما ځان مختاره کړی دی نو دا بیا 3 طلاق شوی. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله چې یو طلاق دی. دا قول د ثوري د اهل کوفه او اما احمد ابن حنبل فذهب الى قول علي چې ښځه ځان مختاره که نو طلاق باین دی که سړی مختاره که طلاق رجعي دی. باب ما جاء في المطلقة 3 لا سكن لها ولا نفقه. په دې باب کې به دا مسائل بیان کی چې یو ښځې ته 3 طلاق ورکړلی شولو نو د دې نه وروسته د دې ښځې په عدت کې سکنا او نفقه دا په دغه خاوند چې چا ورته دا طلاق مغلظ ورکړي دي دا د چا د طرف نه مطلقه ده په هغې باندې د دې سکنا او نفقه شته که نشته. دې باب نه ظاهرا داسې معلومیږي چې د دې نه سکنا ور باندې شته دی. دا سکنا او نفقه په هغه طلاق کې ده چې کوم طلاق نه وروسته حق د رجوع د خاوند ته حاصلي او چې حق د رجوع خاوند ته نه حاصل 3 طلاق ورکړي خبره ختمه کړي نو د دې ښځې نه نفقه شته په عدت کې په دې خاوند او نه پې سکنا شته بلکې ښځه آزاده ده. د دې باب د روایت صریح نه دا معلومیږي. نور ټول اقوال د فقهاو امام ترمذي په دې باب کې بیان کړي دي. حدثنا حناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قالت فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس ويطلقني زوجي 3 على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن لك ولا نفقة. مات رسول الله داسې ویلا. نو دی باندې بعضې علماو استدلال کړی دی فقه حنفي والاو چې وګوره فاطمه بنت قیس وایي خاوند ماله 3 طلاق راکړل په یو ځل یې راکړي دي خو دې کې دا احتمال شته چې دا 3 طلاق دی ډېر لکه مخکې دی اوقاتو کې 2 پوره کړي بیا د اخره کې 3 ورکړي نو دا په دې کې صریح نه دی چې دا 3 طلاق په یو ځای ورکړي وو. قال مغيرة فذكرته لإبراهيم نخعي ما دا قول دا حدیث می ذکر که ابراهیم نخعی تا فقال نو ابراهیم نخعی دا سی ویلا چې قال عمر دا سی ویلی دی چې لا ندعو کتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكن والنفقة. امام ترمذي وایي چې ابراهیم نخعی داسې ویله چې عمر رضی الله عنه ته چې دا حدیث د فاطمه بنت قیس پیش کړلی شو نو هغه وویله لا ندعو کتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة چې دا پته موږ ته نه لګېږي چې د حافظت دا حدیث یاد کړی دی که تیر شوی دی نو د دې وجه نه د الله کتاب موږ د دې حدیث د دې یوې ښځې د وجه نه پرېږدو ځکه عمر رضی الله عنه به د مطلقې دپاره چې هغه به اگر که مطلقه 3 وه د هغې دپاره بیا سکنام په خاوند باندې ویله چې کوم د دې هغه د چا مطلقه وه او نفقه به هم په هغه باندې ویله. خو دې روایت کې ګوره دومره ده چې دا دغه چې وایي د عمر رضی الله عنه قول چې د را نقل کړی دی ابراهیم نخعی او وایي چې قال عمر نو دا ابراهیم نخعی د عمر رضی الله عنه سره مخ شوی د سره نه دی بلکې د عمر رضی الله عنه
د مرګ نه وروسته 2 کاله پس ابراهیم نخعی پیدا شوی دی. نو دا د عمر رضی الله عنه قول چې د پیش کړی دی دا قول د منقطع دی، دا قول د ثابت نه دی د ابراهیم نخعی د عمر رضی الله عنه دا قول. نو امام احمد حنبل رحمه الله